د بار ولیکم خلک وي دا د مو لري وګوري د مو زونه مو روډونه وګوري نو دنه د مو اندازه خري چیرې دا څنګه خلک دي چیرې مشران ته پکاره چې زمکی وی جایدادونه وی تقسیمیدل زمکی جایداد غلط شي نه ده او هر یو زویتا هر یو ویرتا تو چا چې ساوي هغه د وخت په سر ورته مشران بیل کی او ویری کې نو دا به دا مو د ذریعہ سره من ډیرو مسلونه بچ عبید بھائی خپل هم څه کنه وراثت کې تاسو ته دشمنی ملو شوی دي د څنګه سوچ له ذهن کې څنګه راغلو سیاره د کوم خلک چې دشمنی او عذاب کې مبتلا دي د عذاب نه خلاصول پکار ده بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشي په خیر راغلی. عدنان شادانی د محل موجود یم جنگل خیل کې. څو روزونه تاسو ګورئ چې جنگل خیل کې مو 3-4 جرګې ریکارډ کړې او هغه جرګې پسې په شیشه چې کوم ځوانانو هغه ځوانانو سره مو سټپ وایز ملاوم. نن ټول اولنۍ ملما مو سره عبید منصور ده او عبید منصور باندې فخر ویاړ ځکه کومه چې یار ینګ ایج کې ده او نوی ایج کې چې الکان سوشل میډیا او نورو شیزونه نه نوی لیا عبید منصور غونې ځوانانو ته الله پاک سوچ فکر ورکړو سره پښتون کام سے کم دشمنیو کې مبتلا ده چې دغه دشمنی ورنځ نه پښتون کام راو بسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رور خی؟ خیر ته شکر ده. عبید بھائی ټول ناول خمو کتون کو سره خپل تعارف لګوکا. عدنان بھائی ما نام عبید منصور ده. جی. ذات ما سید ده. سید کې منصور خیل پیر خیل ګلانین نو منصور خیل یو. اچھا ماشاءالله. نو زنګلو پته کېدون کیو. جی. نو ډیر وخت نه مو څه دا کوشش وو چې د دې کلی کې کومه ده معاملې مسلې وي چیرې روبنه چې کار وکړو مطلب دا نه چیرې مو شوف کوو لیبل څه مو مطلب دا چې کوم هغه ډېر لګا ځنګل نه بارنې خلکو مسلې وي بازار خلکو لګا اوس د یو څور ځپنه تاسو ویډیو ورکړل چې بازار خلکو رابطې ماپته وکړي چیرې مو دا د معاملې دي نو تاسو راشي یره دا مهرباني وکړئ مو ته لږ ټایم راکړئ مو بالکل ان شاء الله ضرور بل نه دا ضرور وکړو نو هغه سره مو ټایم یې ورکړو خبرې مې واورېدې نو هغه مې واورېدې نو ان شاء الله مخکې به هم دا کار کوو. عبید بھائی ایجوکیشن تعلیم باندې مو پوهیږئ چې تعلیم وسره کړی ده. عدنان بھائی ما اف ایس سی وکړه اف ایس سی نه بعد زه میډیکل ته لاړم د انستیزیا مې کوله. اچھا بس انستیزیا ولې یو 2 سمستر خو کلیر شوې نو دریم سمستر کې ما ترزوی مشر ترزوی عمر منصور. اچھا نو هغه هم د دښمنیو کې نو وشتل شو کنه نو د چزما کې مکه معاملې وي نو هغه لپاره بس هغه شی څه دا پدې هغه مو مشر ورور نو هغه څه وفات شو بس هغه د وجه څه نو اشینه مو لګلری شو ایجوکیشن مو لري شو پدې عدنان بھائی ته یا سبق کې یا هغه کې نو هغه ته لازمي خبره د خپل یو ټایم وي نو پدې توجه پکاري بل دا تخپل لکه څه باندې نشي ساړې به خپل ټایم باندې ساړې بار تګ را تګ نشي کول نو دا شونه ته به ختم شي نو هغه دی ول صدا بس مو هغه شینل لري شو. جی 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 او ایجوکیشن ټول څه ده کنه سفر ډیسټرب شو څنګه کې د سره د مو پښتنو کې د زیات دښمنی بدی څه وجه نه پیلويږي. عدنان بھائی نن سبا خو دی خلکو یو شوق انده دښمنی سره هغه شوق دا چیرې لګا دا کوم د نوی زلی ستریږي لیدا کوم د نوې جنریشن دا څه دا خلک ګوري د مشراب ګوري نو هغه ټوپه کې تمچې ګوري نو هغه نه امپریس کیږي حالکه هغه ښه نه دی هغه رستو چې کوم هغه شوی وي سړی سره کوم تکلیفات هغه نه خبر وینه بس هغه د وجه دا دوشونه امپریس شي آی چیرې بس همدا ژوند دا ځن کومه او الله دې نه کې خپل په چینګونه نه مرشي به هغه ته اندازه او شي چیرې چې بل خبره ده چیرې مشران ته پکاره چې زمکی وی جایدادونه وی تقسیمیدل زمکی جایداد غلط شي نه ده او هر یو زویتا هر یو ویرتا تو چا چې ساوي هغه د وخت په سر ورته مشران بیل کی او ویری کې نو دا به دا مو د ذریعہ سره من ډیرو مسلونه بچو دنه علاوه دا د چیرې څپويږي خپل بچي بنې چیرې له خپل رور بنې څاغه نشو غړې متوجي شو هغه ته محفل هغه ته د زونو څه بدل شي نو ټولو کې بهتره ده. بالکل پدې څه نشي څړي خو الله دې مفیو کې بس امدا یو حال ده هسپتالونو خیال نه ده ما خو اوسه پر څورو د خلک ده د هسپتالونو کې منشیات او هسپتال کې ویر کې نو هغه سره څه کیږي نه څه روزي 4-5 دن بټیک وي 4-5 دن بعد به هغه به روټین وي هغه نشيب وي نو هغه سره څنګه کیږي نه خدای دا بهتر دا څنګه څوک خپل زوی خپل روټ باندې پوي شي نو ډایرکټ دی ورته د ماحول بدل کی نو ډیر د سه ماحولونه تبلیغ دا نور کارونه دي نور کارونه غړي یو نوې ژوند ورته ملاو نوې ژوند ورته ملاو. عبید بھائی خپل هم څه ده کنه وراثت کې تاسو ته دشمنی ملاو شوی دي
دا څنګه سوچ د ذهن کې څنګه راغلو سیاره د کوم خلک چې دشمنیو عذاب کې مبتلا دي دو د عذاب نه خلاصول پکار ده. څنګه تاسو مخکې ویلو زه لکه د دښمنیو سره سړي د بار وتل لکه څه خلک صاحب حیثیت وي که نه وځي یو سیسټم روان وي څه خلکو څه مدن وینه بس یو زید ویانا کې راشي او د شي نه وتل نه غواړي نو خلکو کې دا شی د څیره یو ټولو کې هم هغه ته خپله انا ده داسې نو دا د څیره دو شو نو څه فایده څه ګټې چا کړي دي نه ټول ورکې نقصانات دي د بدیو دښمنیو کې نو همدې دې وجې سیار مو هم شروع کړی و کلي کې چې د کوم نه خلک دي دښمنیو بدیو کې مبتلا دي مور کې هېڅ غرض مطلب نشته دکې نن که تاسو نن به سوچ کړی وي رور ترزوی خپل رور ته یا ترزوی ته څه مسله بیان کړي ورته مخکې نه همدا یې څیره موږ خپلې دومره مسلې معاملې دي نو زه ماته مه یا موږ څه څومره ملګري دي عمر شینوري شو عبدالصبور شو نو دو موږ شو داسې نور ملګري شو لکه دکې نور هم ډېر ملګري شته دي چې هغه بیکګراونډ باندې دي څه بیکګراونډ باندې بل دا چې څه ملګري مو ولې داسې دي چې هغه اکټیو کول دي نور هم لکه چې نور ما اکټیو کوو د شي دپاره بله خبره دا ده نن بي کا موږ سوچو که تاسو سوچ کړی وي د شي ته کوم د خلکو په نظر کې بدنام خلک دي د کلي تقریبا مسله مغول کوي دا کوم بدنام خلک دي دا بد نه دي جی واسه هغه غلط تصویر خلکو ذهن کې واچول شوی دی څه دوسره سړی انسان لکه اوس مثال کے طور پر باروس خلک چانه څه یا مانه څه جی نو خو اوس کما سره اوس یو سړی کینی پاسي نو هغه ته اندازه وشي چې دا او بل به یو بل خوندوره ونه خبره پرونه چا سره خبره کوله ما ورته مو پښتنو مسلې څه ده کنه دا قانون عدالت نشي حل کوي که اوس ګوره حما ته مسله روانه ده کنه که زه قانون نه بری شوم کنه خو زه پرې زه پښتو جرګې کې تاسو سره ناس نوم کنه خلاصیدن نشته نه کنه مو له ویډیو هم ګوري او ویډیو کې به تاسو ته مو سینماټیک شاٹ خو یو وائٹ هاؤس هوتا سو امریکای ولا کتل ده اور بل وائٹ هاؤس مو کوهاٹ ول در ماشاءالله ډیر مزدار ده عبید بھائی ډېر په زړه سره جوړ کړی ده عبید بھائی نه تاسو کوم سیار د وائٹ هاؤس ته کومه طریقې سره جوړ کړی ده عبید بھائی نن به د مو اسلام آباد کې پدې کې بسوري کې نه موږ د ځکلو کې غټ غټ کورونه تاسو به کتلې وي خلکو غټي غټي وجري وي بالکل نو موږ د ترز به الله یو بخوس وفات شوی ده امين هغه له دې وړو کې غونې ځای جوړو او یو شی ورکې ده سویمینګ پول شو د مو پاسه مخ کې جاباله ګولې خو بس هغه څه وجه نه خراب شو په دې کوارډ کې هغه شنه ټیکداران کاریګران شته نه دي چې په دې هغه به زم هم کولو به مټېدونه ولګا ولې لوک داسې به کول چې وړو کې غونې کې سویمینګ پول وي په دې ورین داسې وړو فلټونه وي ټیرس وي ورکې نو تاسو څنګه یو کړو داسې مو ټیرس جوړ کړی دا پاسه نو لاندې مو سویمینګ پول جوړ کړی دا مغي حساب سره کوم کسان دي هغه مو تقریبا ټول څه دا لګا د پنډي اسلام آباد نور تر ورمو مالې ته مخ کې راناوته نو داسې بچدا درې ډیرانونه وو بیلا بیلا ځکه بچدا یو ور ډیران یو دزي ډیران نو مونږ چې تاسو ورته دا ورته ختم کو نو به مڅدا بقاعده لګا جمعیت کې اعلانونه وکړو چې مهرباني کوي تاسو دزي لګا بار شتا دي دي ګاندا شوونو لپاره زونه نو تاسو مهرباني کوي دزي لګا چړو کې دا ډیرانونه مزه نه کوي اکثر که تاسو خیال کړی وي د بار ولیکم خلک وي دا د مو لري وګوري د مو زونه مو روډونه وګوري نو دنه د مو اندازه خري چې دا څنګه خلک دي عبید بھائی مستقبل لپاره مو څه پلان ده ذهن ده دان به مو کوشش دا ده چې کومه د خلکو مسلې دي معاملې دي لکه اکثر که تاسو کتلی وي شکر د خلک مونږ او د سو کې بس لاړ شي خپل ځان سره کار او خپل کور سره کار نو اصل زم چې ژوند دا ده چې نور د پاره چې بل ته مسلې معاملې اوري نو سړی نه خپل مسلې معاملې ریوي ما چې ته یا اورېدي یا کتلی یو چې یار د دنیا کې درې قسم خلک دي چې ښکاري بالکل څرګند وي پیژنګلې کې نو الله دیو کې چې مو هغه خلکو کې راشو یو کلی کې وطن کې کوم د نشي خرڅونه ولې دي او ته مو یو میسج انده ان شاء الله په دوه ورته ویو اچھا چې کوم د خلک دي منشيات خرڅي لګسکنو ولې زړه د خو د پولیس یا د هغه دایم پولیس کار ده جی 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 او مو دایو سره د پولیس په مدد سره مو سره وی الله دیو کې سره هغه مو سپورټ کې سره د کوم منشيات خرڅونه ولې خلک دي څه دوه ګیرا تنګ کو چې کنټرول پر راشي کنټرول پر راشي او روان مو نسل تباہی نه بچي او د نه علاوه بل دا سره یو د سود چې د سود د کوم هم شوه دا جی د خلکو ورته یو د نیټي شکل ورکړه دا خو لګار څوک بار سي مور د یو خپل نظریه دا جوړه کړی چې دا شی صحیح نه ده او دا حرام ده او دا خو الله پاکي سره د الله سره جنگ ده وخت را کولو ډیره شکریا او تاسو سه کم سوچ فکر شعور خپل پښتنو معاشره دی پر لري
الله دې وکړي چې دې کې تاسو کامیاب شئ. آمین آمین. اور اسپیشلی زه به ریکویسټ کوم تاسو چې کوم هغه ټیم ملګري دي کنه چې دا ټیم دې اوري لګي دي اته د ټیم په خو بولي هغه دې رویښ شي او شانه بشانه ودرېږي. بالکل تاسو رویښ شي چې عبید اور عمر فاروق سے کنه ملا مضبوطه کوي ځکه چې عبید اور عمر فاروق یا عبدالصبور سے کوم کار کوي نه کنه صرف زنګلو کې دی چې کنه دغه امن میسج پیغام ونه ورکي یا بخیر خګړې کار نه کوي بلکې دی پورا کوهاټ په لیول باندې کار کوي ان شاء الله ان شاء الله. اور کچره تاسو سره وای کنه نو به دی زر به دی مضبوط شي اور اخر کې پاکستان زنده زنده باد.